تا پښتنه کړې ده په دې باره کې چې یو قرآن پاک یاد کی یا یو سورت یاد کی او بیا جنویر سي نو دا ګناه سته که نسته وکړه دا ګناه خو سته او ډېره سخته ګناه ده نو باید چې کوم څوک قرآن مجید یاد کی او بیا د هغه تلاوت کوي هغه بار بار دوهراوي هغه ویر نه کوي نو ځکه د ویرېدو یې سخته ګناه ده او اکثر اوقات د انجونې خلکو په مدرسو کې اچولي چې د قرآن د یاداشت لپاره چې حافظانې جوړې کی وس حفظ خو ښه عمل دی خو لیکن دا دی چې هغه بیا کله واده سي بل کور ته ولاړ سي نو هلته بیا کار کوي هغه د ډوډۍ د پخېدو په وجه یا فرض کړه د سالن د پخېدو په وجه یا د کور په نور کار په وجه باندې د دې څخه هغه قرآن پاک ویر سي نو دا بیا سخته ګناه ده ډېره سخته ګناه ده مور پلار په دې خوشاله دي چې زما لور قرآن یاد کوي زما لور پړونی په سر کوي لیکن دا بیا ویر دي چې زما لور کله د بل کره واده سي بیا خو د قرآن ته نه ده فارغه نو له بیا نور کارونه کوي نو د هغه کارو په وجه د دې څخه قرآن پاک ویر سي د دې ډېر سخت عذاب دی نو کېدای سي په دې عذاب کې مور پلارونه ورسره شرکان شي ځکه د انجونو د پاره د قرآن د یاداشت هیڅ صورت هم نشته باید نور مسلې زده سي د دې د حیض د دې د نفاس او د دې د المانځه یعنې د دې سره کوم تعلق لري هغه ضروري مسایل زده سي دغه قرآن پاک یاداشت چې د دې د پاره ښه نه دی ځکه په دې وجه باندې چې دا د بل په کور کې جمعیر سن بیا سخت نقصان دی دا خیر خو حضرت انس رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد مبارک نقل کړي دی وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل عرضت علی اجور امتی حتى القضاة يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علی ذنوب امتی فلم ارى ذنبا اعظم من سورة من القرآن او آية اوتيها رجل ثم نسيها وای نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې ماته زما د امت اعمال پیش کړه سو حتی چې په هغه کې هغه عمل راته پیش شو چې کوم چا د مسجد څخه یو خاشه ایستلی یعنی دا هم راته پیش شو تر دا هدف لري د ټول امت چې کوم کارونه او اعمال هغه ماته پیش شول او زما په مخ کې زما د امت د ګناوي هم پیش شول خو لیکن په هغه ټول ګناوو کې هغه سخته ګناه ماته دا معلومه سول چې ما ورته کتل و د انسانانو و ګناو ته نو هغه ډېره سخته ګناه راته معلومه سوله چې کوم چا قرآن مجید یاد کړی یا یو سورت یاد کړی او بیا هغه سورت یا قرآن مجید ویر کړي نو دا ډېره سخته ګناه په ټولو ګناوو کې دا ګناه ماته ډېره غټه ښکاره سوله او د هغه رنګه بل حدیث کې راځي حضرت سعد بن عباده رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل ما من احد تعلم القرآن ثم نسي الا لقي الله يوم القيامه اجدم وای نبی علیه الصلاۃ والسلام و فرمایل چې نه دی یو سړی چې هغه قرآن پاک یاد کی او بیا یې ویر کی لیکن او د الله تعالی سره په داسې حالات کې ملاویږي چې د مقطوع الید یعنی د اجزم معنا دا ده چې مقطوع الید یعنی د لاس په کاټ سوی او قاضی اعیاض رحم الله تعالی فرمایي چې د اجزم معنا دا ده چې د دواړه لاسونه په بیخ کې کاټي دا په ورځ د قیامت د الله تعالی سره ملاویږي لہذا قرآن مجید چې کوم څوک حفظ کی فیاد کی یا سورت یاد کی او بیا ویر کی نو دا دومره سخته ګناه ده چې په ورځ د قیامت په لاسونه کاټي دا خیوه ګناه ده او په داسې حالت کې به د الله تعالی سره ملاویږي چې لاسونه بیا کاټي الاعوذ بالله چې کله د قبر څخه راپورته کیږي حساب او کتاب څخه مخکې ولا په دغه عذاب باندې دغه رقم انسان مبتلا چې کوم څوک قرآن پاک یاد کی او بیا ویر کی نو په دغه عذاب کې بده مبتلا او دغه عذاب او دغه مرض ښکار بده جوړ شوی لہذا د قرآن پاک یا د هغه یو حصہ ویرول دا ډېره سخته ګناه ده ډېره غټه ګناه ده نو په دې وجه باندې دا ګناه ده چې د قرآن پاک سره لاپروايي ده هغه یا د سستیا په وجه باندې یا د هغه د بې قدرۍ په وجه باندې یا د کثرت تلاوت نه کولو په وجه باندې دغه د لاپرواهۍ په وجه باندې د سستیا په وجه باندې د څخه ویر سي نو دا ډېره سخته ګناه ده او دغه په دې وجه باندې دغه ګناه ده چې الله تعالی ته دومره بد یې هغه په وجه ده دی چې د انسان دغه ګناه د قرآن څخه د اعراض سبب دی او دغه رنګ په یو حدیث کې د هغه بد عمل حافظ انجام ذکر کوي چې کوم حافظ یې د قرآن پاک او هغه په قرآن باندې بیا عمل نه کوي نو لہذا دغه په باره کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
من قرأ القرآن وعرف تأويله ومعانيه ولم يعمل به تبوأ مضجعه من النار. وای چې کوم چا قرآن پاک وویل یا یې حفظ کوي یا یې په نظره وویل او د قرآن پاک د تفسیر او د معنا او علم جوړ سو او بیا په دغه قرآن باندې عمل نه وکي نو هغه دې خپل ټیکانه په جهنم کې جوړه کړي. لہذا د قرآن کریم تفسیر او معنا چې څومره قدر علم یې هغه که د بل څه د اورېدلی یا په خپل زده کړي او یا په خپل عالم یا مفسر یې نو د ده دپاره پر قرآن پاک باندې عمل کول فرض عین دی. دا عذر بیا موږ ته هېڅ په کار نه راځي چې زه عالم نه ومه نو په قیامت کې دغه رقم جهل بیا د انسان دپاره چې دی هغه مقبول نه دی. نو په دې وجه باندې پر هر مؤمن مسلمان باندې که نر یې که ښځه پر هغه باندې علم حاصلول فرض دی. نو بس خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې قرآن پاک یاد کو او سره د عمل چې عمل په وکړو او د قرآن پاک په هر حکم باندې عمل وکړو. خدای تعالی دې موږ تاسو ته ټولو توفیق راکړي. لہذا بیا په آخر کې درته وایم چې په نجونو باندې باید قرآن پاک یاد نسي ځکه هغه د بل کور مېلمانه ده. څو ټیم بعد بېرته بیا د دې څخه دا شی ویر دی نو دا د دې دپاره بیا د ګناه او د عذاب سبب جوړیږي.